السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو پروګرام دی بولو پاکستان زه ما هدایت الله ګل او تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیغ پنیغه زمونږه आवाज اورئ نن داسې په خوشګوار نوټ باندې دا پروګرام ځکه شروع شو چې شکر دی د دهشتګردۍ ترهګرۍ څه واقع نه ده شوې په وطن کې خیر خیریت دی او الله دې وکړي چې مخکې خیر یا البته غیر مصدقه اطلاعات را سره د اوس یاسې ګنټه نیمه مخکې په دیر کې چې کم دی نو یو دهشتګرد عامو خلکو ونیوه او د هغې د وینا مطابق چې تعلق یې د ګاونډي ملک د کونړ سره دی او ښه کچه پخه یې پرې کړې ده او بیا یې پولیس ته ور حواله کو ویډیو یې هم راغلی ده نو دا هم ښه ده چې خلک یو ځل بیا تیار دي تکړه دي چې هغه په ویښو سترګو ګرځي او ګیر چاپیره ګوري او خپل کوس پاس صحیح کوي دا قسمه سوچ او دا قسمه عمل چې په عوامي کچ باندې شروع شي نو بیا معاملات یا حالات چې کوم دي ډېر زر ښه کېدو طرف ته لاړ شي واسې خو زموږ تاسو ته پته هم ده چې په د کور مې نه راواخلی تر بنو پورې او د بنو نه تر لکي پورې عوامو چې کوم دی هغوی ډېر په نرتوب باندې د پاک فوج سره د سکیورټي ادارو سره د ریاستي ادارو سره حمله تړلې ده او د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف جنگ او د دهشتګردو د مخې نیولو د هغې د ځغلولو دپاره پوره میدان عمل کې موجود دي شوه یوه خبره دویمه خبره دا ده چې زمونږ په ګاونډ کې وي هغه کله کله زه تاسو ته شعر وایم چې وی سروې ستا ځواني به څنګه شي پاتې سلامته اور چې د کور په خوا کې اخلي چینارونه دا کوم خلک چې دلته کې دهشتګردي کوي ترهګري کوي او لانجې کونجې جوړي پاکستان ته او بیا زمونږ صوبه کې بالخصوص نو هغوی دا خبره ولې هېروي چې د سروې ځواني به چې کوم دی سلامته پاتې شي چې دا چینارونه سوځي نو سروې خو به سره خامخا سوځي او دا ځلې د چینارونو په وطن کې په مقبوضه کشمیر کې کوم چې انډین هیلډ کشمیر دی هلته کې 13 ورځ چې کوم دی نو د دهشتګردۍ او د ټارګټ کیلینګ د واقعاتو یو ډراما روانه ده خو داسې په جلدۍ کې جوړه شوې ډراما ده یا په بېعقلۍ کې جوړه شوې ډراما ده چې سر خپې نه سمیږي سر ولا رانیسي خپې کږېږي او چې خپې ولا نیغوي نو سر یې پرېوځي او که نه دواړه نیغوي نو بیا خو تنه نه معلومیږي او وایي چې په مقبوضه کشمیر کې په سیلانیانو باندې دهشتګردي ترهګري وشوه حمله وشوه او خلک وویشتلی شو دا خلک راغلل د چرته نه د لاین اف کنټرول چې کوم دی دا د هغې نه صرف 400 میټره یا بوی 400 ګزه ورخواته دا واقع شوی ده دا ډېره محفوظې علاقې دي دغه ځایونو کې مرغیم چې کوم دی که نه هغه پر نشي والی بلکې هغې غاړې ته خو کمترې هم پر نشي والی کمترې زمونږ په وطن کې د امن علامت دی خو زمونږ ګاونډیان ته ډېر یریږي هغې ویسې نه چېرته څه معاملات ونه کړي او بیا وله کله ایکسرې کوي او کله وله اپریشن کوي او کله څه کوي کله څه کوي نو په داسې ځای کې بیا دا دهشتګرد ترهګر ورغلل څنګه د انډیا فوج دومره اوده دی دومره بیکاره دی دومره نالایقه دی دومره د خپلو فرایضو نه غفلت کوي چې د هغې مخې ته چې کوم دی دهشتګرد ګرځي راګرځي او خلک ووجني او هغې ته خبرېږي هم نه یوه دویمه عجیبه مړي دا شوي دي چې وینه ترې ټک نه ده بهېدلې لګېدلې په ګولو دي او وینه مینه پکې نشته نو یا خو په دغې سیلانیانو کې وینه نه وه وینه به یې وچه شوي یا به ترې بهېدلي او یا چې کوم دی چا چې دغه ډراما سټیج کوله او ریکارډ کوله نو کله کله دا ډایرکټرانو نه دا چې کوم مونږ د شو بیس خلکو ډایرکټر نه ډېر اهم توکې پاتې شي بیا په میدان عمل باندې د ریکارډینګ په وخت کې چې کوم دی بیا نورې فارمولې خپلوي نو دغه فارموله شاید د هغې هم بس ورته خیال نه دی راغلی نو مړي پراته دي خو وینه ترې نه تویږي او دا یا به ګولۍ داسې راوتي چې ګنې هغه به وینه نه تویوي نو بله خبره دا واقعه شوې ده 3 بجې د انډیا
میډیا چې داسې ټوپونه وایي او چغې وایي او پاکستان داسې چلو کو پاکستان هغسې چلو کو پاکستان کې چې کوم دی صدر صاحب ته دا حالات پیښ دي وزیر اعظم ته دا حالات پیښ دي او آرمي چیف ته دا حالات پیښ دي او عوامو ته دا حالات پیښ دي او عین کې دا دي او پلان کې دا دي د یو سیکنډ نه خبرېږي او د خپل ملک نه او د خپل داسې غټې پیښې واقعي نه خبرېږي هغې ته پته هم نشته. البته کم سوشل میډیا اکاونټس چې د را په ایما چلیږي او د را په اشارو چلیږي او د را خلک چلی هغوی صرف 3 منټه پس په سوشل میډیا باندې چې کم دی نو پوسټونه ورکوي چې داسې واقعه وشوه نو بیا خلک دلته کې مریان دریان دي چې 3 منټه پس څنګه لکه دا خلک ورورسېدل او دې ته معلومات هم وشو او دی هغلته کې چې کوم دی د هغې فوټیجز هم جوړ کړل او د هغې شناخت هم معلوم کړو د هغې کیسې کتارې په 3 منټه کې دننه وشوې. په انډیا کې داسې ځینې قانون نشته چې ګنې مړي وشي نو بیا پولیس راځي مقدمه درج کیږي کرښې ته تاویي او بیا د هغې شناخت کولو لپاره واقعات معاملات معلومولو لپاره پولیسو اوږده کیسه کوي او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا نور معاملات شروع کیږي. نو نیشنل میډیا نه ده خبر نوره دنیا نه ده خبر را خبر ده نور تاسو ښه باخبره خلک یې ښه پوه خلک یې چې چا کار کړی دی نو خو خبرې که نه هغې ته خو پته ده چې دا کار هم وکړه د خیره سره او اوس په مخ کې څه کوو خو ډېرې غلطۍ پکې پاتې شوي داسې واقعات دې په 2020 کې هم کړی وي 2020 کرکټ میچ نه یادوم کرکټ خو دې موږ سره نه کوي خو دا کال 2020 کې چې کوم دی دا واقعات کړي وو پهلګام والا او هغې کې هم ته ډېرې واضح او صریحاً غلطۍ شوي وي او یو بله ټوکه هم پکې کړې ده په دې کې او دا دعوه یې کړې ده چې دا دهشتګردي چا کړې ده سیف الله قصوري نوم ورکوي نو دا هغه د دې ماسټر مایند هغه ووجلی شو. کمال خبره دا ده چې دغه سیف الله قصوري چې کوم دی په کال 2020 کې وجلی چې کله د پهلګام د واقع شوی وه نو د هغه تصویر و د هغه مړی ښودلی او دا شور هم جوړ کړی چې دا پاکستان سره تعلق دی او دا کیسې کتارې برابرولې هغه طرف ته او هغه په کال 2020 کې چې کوم دی نو یو پیره مړ ښودلی شوی دی نو بیا نه پوهېږو چې په انډیا کې چې کوم دی نو لکه مړي دوباره را پاسي هغې نور مړي کوي که نه ژوندي خلک چې کوم دی نو هغې په کال 2020 کې چې کوم دی نو مړي ښودلي کېږي وروسته چې کوم دی نو بیا دغه کېږي نو ډېرې داسې خبرې دي چې هغې سرخ پې نه معلومیږي خو دا د پاکستان خلاف پراپیګنډه کول مقصد دي او داسې لوبه جوړول وي چې په هغې کې د پاکستان او د دوی ترمنځ چې کوم دی د حالاتو ښه کولو یا د حالاتو خرابولو په هغې کې د دې خپل مقاصد او خپله یو رایامه جوړولي او بیا چې د بهر نه انډیا ته څوک راځي او د انډیا کم دنني حالات دي او کم بد حالات دي نو د هغې د راکابو کولو دپاره دي دا قسمه ډرامې بیا کوي. نورې خبرې اترې به هم کوو خو زموږ سره نوموړی صحافي او د کشمیر په معاملو باندې باخبره صحافي سید الرحمن صاحب د سونو کشمیر زموږ ملګری موجود دی په لیکه باندې د هغې سره به خبرې اترې کوو چې دا واقع څه د حالات څه دي او صحیح صورتحال څه دی. سید الرحمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جی تاسو؟ اردو में करेंगे बात. सलाम तो भाई आप उर्दू में पश्तो में एक ही जैसा होता है. नहीं वो तो मैंने कह दिया. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच. कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम. ये जो नया ड्रामा रचाया गया है इसके मुतालिक ज़रा बताइएगा. मैंने तो बता दिया इन लोगों को सैफुल्लाह तो 2020 में भी मारा गया था, अब दोबारा मारा गया है, वो भी मास्टरमाइंड था, ये भी मास्टरमाइंड है. तो ये एक आदमी दोबारा जिंदा हो गया है या पता नहीं क्या हो गया इनको. दूसरा ये कि ये जो दहशतगर्दी हुई है वो 3 बजे के करीब 3:03 पर रा के जो लोग हैं उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उस पर वाक़े की तफसील दी जाती है, तस्वीर दी जाती है बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बग़ैर किसी कानूनी चाराजोई के और बग़ैर किसी तफसीलात मालूम होने के सोशल मीडिया पे हंगामा मच जाता है. हालांकि इंडिया का जो नेशनल स्ट्रीम है मीडिया का वो बेखबर है, उनका भी कुछ पता ही नहीं होता. तो ये क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द करीब? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे लिया कश्मीर से.
یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے چٹی سنگھ پورا میں واقعہ ہوا, پھر اس سے بہت پہلے جو ہے نا امرناتھ یاترا پہلگام میں ہی واقعات کچھ ہوئے. پھر فاران نامی تنظیم ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اختراع تھی, اور اس کے ذریعے سے جو کاروائیاں ہوئی اور ملبہ پاکستان میں پہ ڈالا, اور بعد میں وہ چیزیں ایکسپوز ہوئی. پھر اس کے علاوہ بھی سیاحوں کی بس پہ ایک حملہ ہوا تھا آج سے کچھ 5 سال پہلے, اور بعد میں اس پہ انکوائری رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ اس میں جو ملوث عناصر تھے, ظاہر ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی, وہ منظر عام پہ نہیں آئی. تو اب بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک جواز بنا کے کہ بھئی کشمیری جو حریت پسند ہیں وہ سیولین پہ حملہ کرتے ہیں یا اس طرح کے کوئی واقعات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہائپ کریٹ کی جائے, پاکستان پہ دباؤ جو ہے نا بڑھایا جائے. اور ایل او سی پہ آج بھی 2-3 ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہیں پہ ایک تیتری نوٹ سیکٹر ہے, وہاں سے 2 سیولین ایل او سی پہ جو اپنے جانور چرانے کے لیے بارڈر پہ گئے تھے, انڈین آرمی نے ان کو اٹھایا اور ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے پاس اسلحہ رکھ کے میڈیا پہ تصاویر جاری کر دی کہ یہ دہشت گرد تھے. تو یہ کوئی ڈرامے کرنا اور پھر اس کا الزام پاکستان پہ لگانا اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے جنگی جو ہے نا وہ جنون کھڑا کرنا, یہ ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے. لیکن کشمیری ایک سوال پوچھتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, بالخصوص BLA نے جو اٹیک کیا ٹرین پہ, تو پاکستان کی حکومتیں بھی ایسی ہی انڈیا کے خلاف جو ہے نا وہ چیزیں کیوں نہیں میڈیا پہ یا اقوام عالم کے سامنے ہائی لائٹ کرتی کہ وہ کس طرح کی دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہے پاکستان میں. ہم انڈیا کو میرے خیال میں تھوڑا سا سپیئر کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھارت اپنے ہی رچائے ہوئے واقعات کا الزام ہمیشہ پاکستان پہ دیتا آیا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, نہ یہ آخری واقعہ ہے. یہ واقعات بھارت کرتا رہے گا اور کرتا رہا ہے. ہمیں اپنی پالیسی تھوڑی سی بھارت کے حوالے سے بدلنے کی ضرورت ہے, اور دنیا کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں, جو BLA کے ذریعے یا پھر جو TTP کے ذریعے اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے, اس کو ایکسپوز ہمیں کرنا پڑے گا. یہ آپ نے بڑی ٹھیک بات اور صحیح نشاندہی کی سعید الرحمان صاحب. یہ ہمیشہ ہم جو اسلام آباد کے دوست ہوتے ہیں ان سے ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کیوں کر ان چیزوں کو نہیں اٹھاتے, ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, خبروں میں 2-4 لائن میں خبر دے کے بات مکا دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ توڑی ہے نا, اس میں تو پوری طریقے سے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے, اس کا پس منظر بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مر بھی ہمارے لوگ رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 2 لوگوں کو اٹھا کے چرواہوں کو اور ان کو شہید کر کے پھر اس پہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح کہ ہماری نیشنل میڈیا کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرے. اچھا, یہ بتائیے جو پہلے واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں, جب بھی کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں, کوئی بڑے ممالک کے لوگ آتے ہیں تو یہ اس قسم کے واقعات کرتے ہیں, اب کے اس برس کی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی امریکن وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ آئے ہوئے ہیں, وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ نریندر مودی نے ایک ہائپ کریٹ کی. لیکن اس کا ایک تھوڑا سا یہ بھی پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک ایجنڈے کے تحت اپنے آرٹیکلز جو تبدیل کیے تھے کشمیر پہ 370 اور 35, اس کے بعد بتدریج وہاں پہ ہندو اور غیر ریاستی لوگوں کی آباد کاری کر رہا ہے, اور بڑے ایک جو ہے نا منصوبہ بند طریقے کے ساتھ. اور یہ جو سیاح ہے, یہ جو بڑھتی ہوئی سیاحت وہاں پہ پروموٹ زیادہ کر رہا ہے بھارت, وہ دنیا کو یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ شاید کشمیر میں سب اچھا ہو چکا ہے, سیاحت بڑی فروغ پا رہی ہے اور دنیا آ رہی ہے اور پورا ہندوستان وہاں پہ اس وقت امڑ آیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. گو کہ تمام کشمیری تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, لیکن جو بڑھتی ہوئی انوالومنٹ ہے غیر ریاستی ہندوؤں کی اور ان کی آباد کاری, اور پھر ان کا اس طرح سے کشمیر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کا مقصد کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا, نیگیٹو ہوتا ہے کہ بھائی کشمیر میں سب اچھا بتایا جائے دنیا کو, اور کشمیر کے حالات کو یہ شو کیا جائے کہ شاید اب اس وقت بڑا سکون ہوگا. پہلگام واقعہ جو ہے بھارتی ان 7 لاکھ فوجوں کا, آج سری نگر سے ایک صحافی کا جو ہے نا وہ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ اس نے یہ لکھا کہ 7 لاکھ فوج کہاں ہے آپ کی, کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور اتنے لوگ مارے جاتے ہیں, اور اس میں آپ کے انٹیلیجنس کے اعلیٰ افیسر بھی شامل ہیں, اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ مارنے والے بھی روپوش ہو جاتے ہیں ایسے علاقے میں کہ جو ہائی سیکورٹی زون بھی ہے آپ کا. تو یہ ان
सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी एक सवालिया निशान है। और इल्जाम वो लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान पहलगाम तक पहुंच गया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए सोचने का मुकाम है कि वो किधर खड़ा है, किधर खड़ा है। अच्छा, ये भी ज़रा हमारे जो सुनो पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ज़रा बताइएगा कि ये इंडिया इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या? उनके मेहमान आए हुए हैं, उनसे अपने मामलात दुरुस्त करें, अपने हालात ठीक करें, अपने लोगों को अमेरिका में एडजस्ट करना चाह रहे हैं, करें। तो ये इस किस्म के पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, या अपना कोई उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं? जी इस वक्त तो आपको पता है कि गुज़िश्ता 15 साल से एक फाशिस्ट हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जो एक मजहबी जुनूनी हुकूमत भी है। उसका हदफ पाकिस्तान तो शुरू से ही था, उसकी इलेक्शन पॉलिसी में भी ये बात शामिल थी, मैनिफेस्टो में पाकिस्तान सफ़े अव्वल पे, आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करना उनके एजेंडे में सर फहरिस्त है। तो वो उसका तो मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना कि वो एक दहशतगर्द स्टेट है और वो इस तरह की दहशतगर्दाना वारदातें करता है। दूसरा, कश्मीरियों की तहरीक को, जो उनके बुनियादी हक़ खुदरात जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के चार्टर के ऐन मुताबिक है, वो जो जद्दोजहद है उनकी आज़ादी की और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल दरामद करवाने की, उस जद्दोजहद को एक दहशतगर्द जद्दोजहद करार देना और दुनिया में इसको बदनाम करना, यही मकासद है। और तो कुछ मकासद नहीं हासिल, उनको कल भी कुछ नहीं हुआ हासिल, उनको आज भी कुछ नहीं होगा। ज़िल्लत और रुसवाई कश्मीर से उनको मिलती रही है और मिलती रहेगी, इंशाल्लाह हमेशा मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो इंडिया के अंदर जो अक़लियतों की जो कसम पुरसी है, वहाँ जो हालात हैं, अक़लियतें क्या हुआ तो करोड़ों के हिसाब से लोग आबाद है, लेकिन जो नारवा सलूक और गैर इंसानी सलूक उनके यहाँ हो रहे हैं, तो उस पर बैरूनी दुनिया उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, उसका उनको कोई फिक्र नहीं है। जी इस पे तो देखिए अब आवाज उठना शुरू हो गई है। इंडिया जो कुछ कर रहा है, मुसलमान तो निशाने पे हैं ही हैं, बाकी अक़लियतें भी निशाने पे हैं। जो वक्त तरमीमी एक्ट इनका आया है अभी हाल ही में असेंबली से पास हुआ है, तो उस पे तो जो है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन एशिया वॉच ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दिया। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इस पे आवाज उठी है कि भाई ये आप जो वहाँ के जो दीगर मज़ाहब है उनको दबाने के लिए आपने एक्ट पास किया। और ये तो दुनिया तो आप इस पे आवाज उठा रही है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये तो एक जुनूनियत है, ये तो एक मजहबी इंतहा पसंदी है। वो जो सेकुलर भारत था, आपके आइन में ये बात लिखी हुई है कि आप सेकुलर स्टेट है और तमाम मज़ाहब को वहाँ पे आज़ादी होगी, वो सेकुलरिज्म कहाँ गया? वो आपका आइन जिसकी बड़ी आप बातें करते हैं उस पर अमल दरामद करवाने वाली बातें जो है ना वो सिर्फ एक ख्याली वो है और फर्जी जो है ना वो बातें। तो इंडिया अब ये नहीं है कि दुनिया नहीं समझ रही, दुनिया इंडिया की ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, मजहबी जुनूनियत है, ये समझ रही है। इस पे अब बात भी हो रही है। वाशिंगटन पोस्ट में गुज़िश्ता हफ्ते एक आर्टिकल इसी पे आया था कि भारत में जो है ना एक मजहबी शिद्दत पसंदाना तर्ज अमल हुकूमत की तरफ से रवा जो है ना वो रखा जा रहा है और अक़लियतें जो है ना उनको दबाया जा रहा है। मुसलमान तो बिल्कुल निशाने पे हैं ही हैं, सिख ईसाई सारे उस पे, लेकिन साथ साथ जो है हमारे वहाँ पे के जो क्रिश्चियन है, वहाँ पे जो है सिख, उनके लिए भी काफी सारे जो है ना इन्होंने ऐसे कवानीन बनाना शुरू कर दिए कि जिसके तहत उनको गिरजाघर या गुरुद्वारे या अपनी मजहबी जो है ना इदारे बनाने पे जो है ना कदगन आयद हुई है। और वो पार्लियामेंट में एक्ट के जरिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होता होगा जो दीगर मज़ाहिब पे कदगन लगाने के लिए इस तरह के कवानीन पार्लियामेंट में बैठ के बनाता होगा। भारत वाहिद मुल्क है जो इस तरह के कवानीन बना रहा है। ठीक। अच्छा, अब तो पूरी दुनिया को तो यह भी इल्म है कि कनाडा से लेके अमेरिका तक और फिर ये अरब कंट्रीज तक सबको पता है कि जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें उनके राह के लोग बराह रास्त मुलव्विस है और उनके कुछ लोगों का तो शनाख्त भी हुआ है और कनाडा ने उस पर काफ़ी बड़ा शोर शराबा भी किए हुए गुज़िश्ता दिनों ना, आपको तो इल्म है। जी 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 यूसुफ ज़ई साहब, क्या कनाडा कतर में भी राह जो है ना एक्सपोज हुई है, पिछले अरसे में जो है ना ब्रिटेन में भी इनकी चीजें बहुत सारी एक्सपोज हुई हैं। उसके अलावा अमेरिका में भी ये 2-4 दफा एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है ना वो अपना कश्मीरियों को और सिखों को और उस तरह के जो इनको नापसंद लोग हैं भारतीय जो वहाँ पे जो है ना मुकीम है और उनके पास नेशनलिटी भी है, उनको हरासा करना, उनका पीछा करना, इनके जो मिशन है, इनकी जो एम्बेसीज हैं इन मुल्कों में जो काम कर रही हैं, वो तो राह के सेल बने हुए हैं। तो वो तो इस किस्म की हरकतें करना और इस तरह का दुनिया भर में जो है ना वो गैर कानूनी सरगर्मियां वो तो उसमें मुलव्वस हैं।
लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि शायद हम पाकिस्तानी या हमारी हुकूमतें उनको उस तरह से एक्सपोज नहीं करती, उनकी सच्ची बातें भी हम शायद दुनिया को नहीं बता रहे, जिस तरह से हमारी झूठी बातों पे वो वावेला करते हैं और एक हाइप क्रिएट करते हैं, जैसा पहलगाम वाक़ये पे किया उन्होंने। अच्छा, हमारे यहाँ भी उनके काफ़ी सबूत पड़े हुए ना, काफ़ी दुनिया को तो वो डूजियर दिया हुआ है। और कलभूषण अभी भी हमारे यहाँ है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इनके जो कार्रवाई है, लोग तो जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंडिया तो एक्सपोज हो गया ना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि वो भारतीय मुसलमान जिन्होंने उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो साथ नहीं दिया था, वो वैसी साहब जैसी शख्सियत जो वो अभी तक गुज़िश्ता साल तक ये कहते थे कि कायद आज़म ने गलत फैसला किया, तो वो इस दफा पार्लियामेंट में ज़ारो कतार जनाब रो रहे थे जब वो एक्ट मंजूर हो रहा था अक़लियतों के खिलाफ। तो ये तो दुनिया के सामने तो एक्सपोज हो रहा है। खुद भारतीय मुसलमान और दीगर अक़लियतें, उनके सामने भी इनके ये सारे के सारे इक़दाम एक्सपोज हो गए और इनका जो हकीकी चेहरा खुल के सामने आ गया। हम तो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक तरह से भारत के लिए जो है ना, अब पाकिस्तान जैसे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान ही भारत की जो असल रूह थी ना, जो सेकुलरिज्म की बातें करते थे, जो जमहूरियत की बातें करते थे, जो आज़ादी इज़हार राय की बातें करते थे, दुनिया भर में वो ढंढोरा पीटते थे, उसको एक्सपोज जो है ना अल्लाह ताला ने इसी फाशिस्ट हुक्मरान के जरिए से इंडिया को करवा दिया है। सईदुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, वक्त दिया। सोनो पुख्तनख्वा की तरफ से बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दा मंग सर सईदुर रहमान द सोनो कश्मीर मशर او نماینده د سونو ریډیو، تاسو خبرې اترې اورېدې او په دې خبره باندې د ټولي دنیا مازغه خلاص دي چې بھارت څه کوي او ولې کوي او د څه دپاره کوي. قانون کې هغې لګیا دي ګوتې وهي او د اقلیتونو خلاف قانون سازي کوي. فوجیان د هغوی لګیا دي او د خلکو د وژنې او د خلکو د قید کولو او د ازادۍ چې کوم تحریک دی د هغې د چکولو کوششونه کوي. فلمونه د هغوی لګیا دي او ګډې وډې او کیسې او کتارې کوي او چې کوم د انډیا اصلي معاشره ښیي هغه خو لا په خپل ځای باندې ده. هغه په سوشل میډیا او په هغې چې کوم ښیي، بنده حیران شي چې د اخلاقي ګراوټ دې حد ته رسېدلی دی چې د هغې خلکو نه خپل ماضي خو د هغې ډېر شته دی نه، خو مستقبل هم ترې خطا دی چې دا څه کېږي او څه روان دي. خو د خپل حکومت د ټینګ ساتلو دپاره او د خپلو پالیسو جاري ساتلو دپاره یا انتخابي معاملاتو کې د ګټې راغونډولو دپاره یا بهر دنیا ته چې کوم دی خپل ځان مضبوط ښکاره کولو، ګاونډیان چې کوم دی هغه سرتیزه ښکاره کول د دې مقصد دی. په لنډو چپو مقاصد حاصلي خو همیشه ناکامه پاتې شوي دي. دا ځل به هم ناکامه کیږي او بلکې ناکامه څه چې الټه شرمیږي، ځکه چې واقعیات او حالات داسې نګر باندې او داسې ډګر باندې کوي چې هغلته کې د کامیابۍ هیڅ قسمه معلومات یا هیڅ قسمه خبرې مخې ته نه راځي. نو موږ به کوشش کوو چې حسن خان هم ځان سره واخلو، هغه نوموړی صحافي اسلام آباد نه، هغه هم را سره په دې خبرو باندې په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي. او په دغه کې چې کوم دی میران شاه کې هغلته کې یو سیمینار شوی دی د میډیا لخوا او د ادارو لخوا، یو ډېر بهترین سیمینار شوی دی. هغې باندې هم تاسو سره خبرې اترې کوو. خو تاسو لا یادګیرنه درکړم چې سونو پښتونخوا چې کومه ده بوله پاکستان کې موږ تاسو کالونو ته هم منتظر یو. موږ وایو چې تاسو خبره وکړئ او تاسو خپل آرا ښکاره کړئ، ځکه چې تاسو خبرې د ټولو نه مهمې دي، د ټولو نه زموږ دپاره ضروري دي. ستاسو په مزغو کې څه چلیږي، ستاسو څه سوچ دی، ستاسو څه رایه ده، تاسو په خیال څه کول پکار دي، ستاسو په خیال څه نه دي کول پکار. دا ټولې خبرې هغه دي چې ستاسو د خولې نه خوند کوي. او زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ، 091 د پېښور د کوډ نمبر دی 535143 زموږ د ټلیفون لیکه ده. نو ټلیفون وکړئ، کال وکړئ او خپل خبر اتره وکړئ او د پاکستان غږ، د پاکستان آواز، د پاکستان سوچ، د پاکستان مدعا دنیا ته مخې ته کړو. د پاکستانی قوم مزغو کې څه چلیږي او موږ دنیا سره په امن اوسېدل غواړو، د ترقۍ په لاره تلل غواړو، کامیابي حاصلول غواړو، خپل بچو ته، خپل روان نسل ته ښه مستقبل ورکول غواړو. دا ټولې خبرې اترې هغه دي چې
دا د پاکستان یوازې په ګټه نه دی بلکې د ټولي منطقې او د ټولي دنیا په ګټه باندې دي ځکه چې د امن او د ترقۍ خبرې چې څومره هم کیږي او څومره هم ډیریږي او څومره هم قوي کیږي دومره د هغې برکات او د هغې ګټه چې کومه ده یوازې پاکستان ته نه بلکې ټول ریجن ته چې کوم دی نو هغه حاصلېږي او زمونږ سره دا وخت چې کوم دی د وطن نوموړی صحافي تجزیه‌نګار محترم حسن خان صاحب په لیک باندې موجود دي د اسلام آباد نه نو هغه ته به درخواست کوم چې هغه په دې موضوع باندې موږ سره خبرې اترې وکړي. السلام علیکم حسن خان صاحب. وعلیکم السلام ورور څنګه جی تاسو ټیک ټاک خیر مهرباني جی. حسن خان صاحب دا کشمیر کې چې کوم دی مقبوضه کشمیر کې 13 ورځې نه چې کوم دی نو یو ډرامه روانه ده ناکامه او کوشش کوي چې پاکستان په طریقه باندې په دې ګن کې راولړي او په دې معاملاتو کې ککړ کې چې غنې د دهشتګردۍ واقعاتو کې دلته کې سلاسوهنه کیږي لکه دغه خپل ناکړدي او خپل ناکامي او خپل هغه انشنټ سيزونه چې کوم دي ګډ وډ چې نه د مړو اندازه کیږي او نه پته لګيږي نه د غي د ټایمینګ نه د میډیا پکې سو عجیب غونته کې تیار کې سکون او حساب وای په دې حق باندې ور دا چې لکه دا واقعیا که تاسو ګورئ نو د دې سره سوالونه چې کوم دي هغه پیدا کیږي لمبه خدا دا چې ګورم دا واقعیا شوه دا په پهلګام چې دی دا تقریبا د لاین اپ کنټرول یا د بارډر نه چې دی دا تقریبا 3.5 کیلومتره چې کم دی دنه نه دی لکه دې مطلب دا دی چې یو سړی دغه نه بارډر نه را دن نشي او د تورخم نه را روان شي په لاهور کې چې کم دی لکه کاروایی کوي کنه نو لکه دا یو بل دا چې تاسو ته پته د کشمیر کې دونه ډیر فوج او انټيليجنس ادارې دي چې د خلکو نه د دوی فوج او انټيليجنس ډیر زیات دی بالکل. بل دا د پهلګام چې دی دا کمزې چې دا واقعیا شوی دی دغه ځای نه د آرمي بیس چې کم دی هغه په مشکل سره 1 کیلومتر باندې دی پروت دی جی لکه نږدې دی او دا واقعیا شوی د 3 بجې 15 منټه د پاسه 3 بجې چې کم دی د دوی میډیا لګیا دا سوشل میډیا لګیا دا چې انټيليجنس انټرسپټ شوی دی اوس په دغه 15 منټه دغه ټیم کې لا پولیس تم پته نه و چې راته څه شوی دی د دې فوج نه دی راغلی چې دا څه شوی دی ګوره د دینه په زیاده دی چې دوی خپل ناکامي چې کوم دی هغه پټی کې د دوی چې کوم دی داسې ډایرکټ الزام په بلو لګي انویسټیګیټ کې پاکستان سره کې نه انویسټیګیشن پکار دی چې لکه دی کې پاکستان د داسې شوکی چې راغوي د پاکستان خوره استعمال کړي یا هغه چې کوم دی د پاکستان سو ریسورسز استعمال کړي دا دهشتګرد نیولې نه دی ته دا وې سره وسله چې کوم دی هغه پاکستاني و دا دهشتګرد نیولې نه دی هغه د نتلې دی هغه یو نیمه غنټه ته غځای نه پس پاکستان د انډین آرمي رسیدله نو تقریبا 1 غنټه 45 منټ دا غو شو چې د غځای نه تلیو د دې مطلب 1 غنټه 45 منټ پس دغه تک انډین آرمي رسیدلې ده او بیا ته وایي چې دا غو سره کمیونیکیشن سیستم چې کوم هغه د پاکستان د فوجو د سره پوره ډېر سوالونه پیدا کیږي د سره په زیاده دی چې د ذمہوار سټیټ په حیث باندې چې کوم دی هندستان اکشن وکړي چې د دهشتګردۍ واقعیا ده پاکستان په خپل باندې روزانه د دهشتګرد واقعاتو سره پیښ مخته دی پاکستان نه زیات چاته پته ده چې د دهشتګرد واقعیت د دې څومره درد سي او خلکو ته تکلیف سي نو دې خبره باندې زه کوم چې دی له هندستان له پکار دی چې په یو داسې طریقې سره د کې دغه وکي تحقیقات نه پس څه خبره نو بیا وګیلا او دغه کیږي. حسن خان صاحب ما اوس خبرې کولې د کشمیر کې یو صحافي سره هغه وی چې نن یو غنټه مخکې دا غزنه چې کم دینو غواګانو سرون کې والے یو دوه کسانې بوتل لوغه اخوا تمل کړو دغه تصویرونه لګیاري په سوشل میډیا باندې یو ځبل کې خورولو کوشش کوي چې داغه دهشتګردي دا قسمه خبرې چې کوم دینو دا د کامیابی امکان لري کنه دا ځان بس یو بل دغه غي لګیا دا کی کنه دا خو دې صرف دا کی چې بس دا خو چې موږ کاروایی وکړه او کسان وو وشتل کسان خو هغه خو تاسو ته مو بیا خو ډیر اسانه خبر دغه نه یو غنټه یو نیمه غنټه دغه نه وتی د کې دي چې الته کې خپل جامع مامې بدل کړي وسله مسجد چرته خي راغلي په دکان کې ناس دي چالي دي چې دا کسان خبره دا د چې پر جوړی کې دا کمکارو کو چیرې لکه دوا کسان چیرې دا ونه غوا بيزي یا هر څه چیرې کې شوې دا غزه خلکو جی څنګه چې تاسو وي چې دا غوي رشتہ دار وي چیرې لکه دا غو زمونږ وو او دا غواګانو پسې تلویا سرو پسې تلویا جی او هغه دوی راونی سره وښتلو په دې باندې چې کم دې تخپل نمبر جوړل نو هندستان غونته کې غټ ملک تا او د هندستان غونته کې دا سه غټ فوج چې کم دې چې هغه پکار دي چې غوي پروفیشنلی
او په کار دي چې هغه چې کوم دی د بځې د لکه د ماشومان په شانتي ریاکشن کول یا داسې چې کوم دی فوري تور باندې دا نو ما په خیال دا د هغوی سره نه ښایي د دوی له پکار دا دی چې یو میچور ریسپانس ورکړي میچور ریسپانس دا دی چې دا وګوري چېرې دا څوک کوم ځای نه راغلي وو دا زموږ لوکل دی په هندوستان کې په خپله دې وخت کې په شلو سټیټو کې چې کوم دی دغه چلیږي روان تحریکونه چلیږي لکه هلته کې تحریکونه چلیږي نو ته څنګه وایې چېرې لکه دا یوازې کشمیر خو نه دی هر یو تحریک دغه کې چې کوم دی هغلته کې دا څیزونه روان دي نو په دې سره ما په خیال دوی سمه بل دا دی که تاسو وګورئ نو په 2001 کې یا په 2002 کې 2007 کې 2016 کې دا پلوامه والا واقعیا پټانکوټ اوړي والا واقعیا دا گجرا والا واقعیا دا گجرات والا واقعیا چې کوم دي دا سمجھوتا ایکسپریس والا دا پلوامه والا واقعیا په خپل د هندستان خلکو بیا وی چیرې دا لکه زمونږ دننه کسانو کړي دا پکې نو د باندې دا شی ما په خیال د دې دا بدوی مارکیټ کې خرڅ نه کی خرڅ پانه کی جی خاجي دی یو نوم ور کړی دی سیف الله او وای چې دا چې کوم دی د ماستر مایند دی مونږ ویشته دی اعلان کې دا اطلاعات خدای چې دی په کال 2000 کې دی دا ویشته او چې کوم پیلګام کې واقع شو دی چې دا د هغه ماستر مایند نو هغه خبره دروغ ده کو دا اوس بیا دروغ دی وس ګوره دا خو د دوی لکه تاسو ته مو وی کنه چې دې ټیم کې صرف دا اوس د میډیا جنگ دی په میډیا باندې دویم لګیا دي جی سوشل میډیا باندې چې د دوی کوم اکاونټس دی هغه کې دغه پورا نوم یې د سیف الله د امام جی سیف الله کسوري چې دایره کدا د ال ټي چې کوم دی دا دغه کس دی یا دا रेजिस्टेंट टीआरएफ چې کوم دی د रेजिस्टेंस فرنٹ چې کوم دی لکه دا بیا د ټي ال پی एलटी سره د دې تعلق دی نو ما په خیال دې سره تاسو ته مو وی چې دا د دې کې د دوی په دې کہانی کې جول ډیر زیات دی د دې سره لینکیجز نشته دي دا به دوی سبا لګور د دوی خپل کس پر اپاسې دي وی بچره دا فالس فلیګ اپریشن ځکه هندوستان کې کله چې امپورټنٹ ډیپلوماټیک اکټیویټي لکه 2016 کې او ما په خیال ته کې دلته کې په دې دغه سمیټ کې د کشمیر کې جی بالکل G20 سمیټ کې د هغه پاکستانو ته د مخ کې نو وچیره تاسو دا شی پلان کړی دی دا به کوي او دا تاسو فوج په خپل کې نو دوی ته پته ولګی چې دا خو واقعي دا زمونږ دا دغه دی 2000 کې بل کلینټن ناغلو 2000 او 2001 بل کلینټن ناغلو هغه کې دوی چې کوم د پارلیمنت هغه واقعیا وشول پکې دا چې په 2004 کې پس کې دوه کې هغه دغه والا د ممبئی اٹیک وکړ جی بالکل نو دا چې د دوی چې کوم دی لکه دا اوس د امریکای وایس پریزیدنت چې کوم دی هغه د هندستان په دوره باندې دی او دې دوران کې نو دا د دوی خدا لکه ولمبه واقعیا نه ده او هندستان خدا شي لګیا دی کوي حسن خان صاحب دا تاسو چې سبب د خپل کسان لګي د دینه به واپس زیو دا الزامات ودی نه هندستان ټایم خو نن لیکلی چې دا کم قسم سوالونه تاسو چت کړ دا خو غینه نو چت کړی چې دا لکه سدي دا خو د دې خو لکه سرخ په نه معلومیږي د دې چې کم لیکي دي یا کم اړیکی دي هغه خو بيخي د پاکستان سره سمینو خو یو خبره خو د دې چې کومه اهمه خبره ده د کشمیر د موږ سره خپل صحافي ملګری خبر وکړل چې د پاکستان میډیا دا معاملات هغه عمره شدومت سره نو چته سمره چې انډیا زموږ خلاف پروپاګاندا کوي د دروغ کې موږ رښتیا معاملات چې کوم دي هغه په هغه لیول باندې نو چته کوم چې پکاري تاسو په اسلام آباد کې ناسه داس شعوري تور موږ دې طرف ته سوچ نشته کنه به دې طرف ته چې کوم دا موږ یو ایریا پرېخې چې بس کیږي به دا هم چلیږي ګوره اصل خبره دا ده چې انډین میډیا چې کومه ده د هایپر نېشنلیست میډیا ده سپیشلی چې کله چې پاکستان دغه راشي تاسو وځ زمونږ چې کوم دې ټیم کې دغه واقعیا شوی دا تاسو سونه چینل وګورئ په یو چینل باندې دا خبر بني زمونږ مقامی خبره یا په کې د نیرونو د مسلې خبره ده په پاتو ترمنځ دغه پکې لکه تا ته بدا نخکاری چې څوک پکې چې یو ملک ته د هغوی میډیا په پاکستان باندې د حمله کولو کوشش کوي کمپاین شروع کړی دی چې تاسو پاکستان باندې حمله وکړي او ټایټل ورکی چې لکه وی ویل ریونج کنه موږ به بدلا اخلو هم بدلا لینګي هغه قسم کې زموږ میډیا ما په خیال پکار و چې په دې حالاتو کې موږ چې کوم دی لکه په دې باندې په فرنٹ باندې راغلي وي او دغه مو کړی وي چې یاره دا مونږ کولې موږ د وار مونګرینګ نه دی پکار چې موږ هم د جنگ دغه ته ډولو بخو خدای د چې دونه خوای چې پاکستان تاسو ثابت کینو زرا چې بیا پاکستان سره خبرې خپل پوزیشن خو واضح حقیقت نه جی اسلام خان صاحب ته ورسته تللی وې میران شاه ته ځنه نور چینه صحافیانو هغه تک یو ډېر ښه اکټیویټي کړو د میډیا پاک لوانه او سیمینار کې شرکت لګرته دغه حال احوال او دغه آوټپوټ راته وایي جی
دا خو چې دا خو د کم چې الته کې ګیرز د دیو ته وی چې لکه لوکل کم جنرال افیسر کمانډینګ یا د دې چې کم ډیو دی الته کې دوی دا ارګنایز کړي وو سره پکې زموږ د پیښور چې کم د میډیا وینګ د پاکستان ملټری دا غي خاص کر تاسو ته پته نه زموږ ډیر ډاینامیک افسر دی بریګیډیر جنجوا او جی دا غوي په کوششونو او ډیر یو ښه انټریکشن دا وشو چې لکه نور خبرې سکه خو زه د کومنیادي خبرو کوم هغه دا دی چې د خلکو ته لګغه د خپل خبرو کولو مکمل او شوا کې ګیله دا کداغه یو سړی ویره راشه ما ووره که هر څه د خو ما خور زمام خبرې دي کنه نو غوي ته لګي احساس وشو بل دا چې په دې کې وره سینیئر ملټری افیسرز چې کوم دي ناسو دا جی او سی جنرال افیسر کمانډینګ د دوی چې کوم دی کمانډینګ افسر چې کوم د عادل افتخار هغه د ټول سیشن کې چې کوم دی ناسو A to Z سیشن کې هغه اټینډ بلکې خلکو ډېر کولاو تاسو نو وکړل د فوج په کردار باندې اپریشنز باندې کرفیو باندې دغه باندې او نوبډي واز سټاپ چیرې لکه چاته دا نو وی او غي سره په دې باندې چیرې نو زموږ چې تاسو اکټیویټیز نه دي دا په کار دي چې زموږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن هم کوي خلکو سره کینی خبرې وکړي چیرې دا وی کم از کم هغه کتارسس خو د خلکو خوشي کنه زړه بلاس خو یوزي کنه جی بالکل دا چې زموږ د حکومتونو لم په کار دي چې وزیر نیم کله نه کله لیږي چې خلکو سره ټیک ته سبو خلک په غوسو کې خبره بو کې او خبره بداغي ضرورت شي جی او بنیادی دا خو بنیادی خبره داغه دا و چې لکه دلته کې یو خو دغه علاقې چې کم دی په میډیا کې ډېر نیگیټیو ریپورت راکېږي تاسو یقینو کې چې لکه تاسو وسم لاړ شئ نو په دې وزیرستان کې په لکونو خلک ته په زرګونو دکانونو کولا وسار سکولونو ته ځي څوک دفترو ته ځي څوک پټو ته ځي څوک سکي څوک دکانونو ته ځي لکه هغه جون روان دي جی نه دغه کې دا دغه ته کې جون چې کم دی ټول هغه رپورټ کیږي چې رب کبم د ماکوش ونو خبر دی دغه ته کې چې کم دی تاسو دهشتګردي چې کم دی دغه علاقې سره تړلې خبرې دي نو ما په خیال دا د چې هغه سره په دې خبره وای چې لکه تاسو د خپل علاقې ایم ایچ چې کم دی تاسو په لاس کې دي تاسو ته داسې خلک چې هغه بیانیه د خپل مفاد لپاره تاسو د میډیا سوشل میډیا تاسو دغه پلیټ فارم د استعمالي کنه نو زیاتره په دې باندې او په دې فیک نیوز ډیر زیات دغه نه راځي انفارمیشن چې کوم دی دغه شیرینګ نه کیږي وسره بل چې کوم دی بنیادی خبره دا ده چې لکه میډیا باندې تاسو چې کله لکه دلته کې کوریج دغه یو ګیله دا و چې کوریج نه کیږي وغیرہ وغیرہ کنه نو لکه ډیر دا و چې دغه خلکو هغه دغه واوریدل شولې او لکه یو ښه تاثر جوړ شو غلطه کې اسم خان صاحب تاسو چې کوم خبرو کړې دلته اوسم په خبر کې تاسو ته پته ټول وطن کې داخله چې دغه علاقو ته تګ او دغه تل کې خو بس اونتلې نه چې یا بچا تختولې نه یا بچا مړ کړي نه دا تاسو ډېر ښه خبرو کړل چې خلکو کې الته جون روان دي الته کې د دنیا معاملات روان دي د دنیا نو موږ دا سیمینار د دونه غټه اکټیویټي دا وګڼو چې دغه کې د دهشتګردانو یا د دهشتګردۍ چې کوم چپاو د غیم لا ماته دا یو د نوې جون آغاز خپل موږ د دې نه د اندازه کول شو چې غنې شروعات هغه ځنه کیږي لګیا دي د خیره ګوره بنیادی خبره ده چې داسې اکټیویټي سره تاسو ته هم چې خو د خلکو هغه جون هم تاسو پته ولګي بل راشي خلک خبرې وکي فیصله وکي ستانه کیلو وکي که هر څه هغه سونه لکه دا مخې ته راشي خو تاسو ته مو وی چې د دې سره غټه خبره دا راشي چې موږ تم پته ولګي چې هر د وزیرستان کې انسانان دي خلک دي دکانونه دي سکولونه دي کالجونه دي خزي دي هغه خزوله انګریزي ورزي اردو ورزي تاسو هم کوي شي لکه استادان دي پکې ډاکټران دي پکې جون لکه دا خلکو دا روان دي مونږه الته کې چې کوم دې ته دهشتګردو له زمونږ میډیا ټوله چې کومه ده سره په دهشتګردو له کوریج ورکی دهشتګردۍ له کوریج ورکی د سم جون له کوریج نه ورکی دا لکه یو بنیادی یو کمیډي دا دغه د پکې نو ما په خیال داسې قسمه اکټیویټي سره نه صرف زمونږ کانفیډنس سی واشي کله په خبر نه سوکلار شي اسلام آباد لاهور نه سوکلار شي بلکې دا هغه خلکو کانفیډنس سی واشي چې د خلکو زمونږ سره د دې رال راځي شپ ولا نو زه ما چې داسې قسمه اکټیویټي صوبایي حکومت په کار دي چې ارګنایز کی کراچي نه خلک راولي انډستریالیست راولي خلکو له چکر ورکی چې راشي غلام خان وګوره تاجرانو ته زلاري وخیو تا ورنو توخي خسته سندونه دی پکې ټیک شو سکیورټي ما په خیال د مونږه لکه سکیورټي فورسز چې کوم دي کیپیبل انف چیرې لکه داسې دغه ته سکیورټي ورکی ثانک یو ویری مچ حسن خان صاحب تاسو وخت راکړو ډیره قیمتي خبره مو کړې ډیره مهرباني جی خوشاله آباد اوسئ جی قدرمنو د زموږ سره حسن خان صاحب په لیک باندې خبرې هم ترې کولې او د
پلوام او د کشمیر مقبوضه کشمیر راواخلې تر زمونږ د میران شاه پورې د وزیرستان پورې دا ټولې خبرې او د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف جنگ په کار ده چې مونږ ریپورټ کو چې کم واقعیات کیږي چې کم دهشتګردي وشو کم ترهګري وشو خو دا خبر هم لکه څنګه چې تاسو وره دا هم ډیره زیاته ضروری ده چې کم ښه کارونه کیږي کم صحتمند کارونه کیږي کم د دلچسپۍ کارونه کیږي کم د ژوند کارونه کیږي کم صحتمند سرګرمۍ کیږي لوبي کیږي نور فنکشنونه کیږي تقریبات کیږي خلک خپل ژوند جواک کوي او د ژوند دغه معاملات چې کم دي هغه روان دي د دې ریپورټینګ هم ډیر زیات ضروری دی چې د خلکو دا تسلی خو کم از کمی چې هغه کې کم خلک آباد دي هغه زمونږ تاسو په شانتي خلک دي هغه لګیا دي دغه تک ژوند کوي او ډیر ښه طریقې سره خپل ژوند کوي کله کله پکې داسې واقعیات داسې پیښې وشي چې هغه سخت وي د هغه اثرات د هغه نتایج چې کم دي تکلیف دی وي خدا هر وخت نه وي او عموما چې کم دي نو هغه تک ژوند چې کم دي خروان وي او دې طرف ته لګیا دي توجه شروع ده که تاسو خبره کول غواړئ نو 5253 زموږ د ټلیفون لیکه ده اوکې خبره او خپل زړه راتش کوي چې تاسو په زړه کې د پاکستان په حواله تاسو په زړه کې د پاکستان د امن او امان په حواله تاسو په زړه کې د پاکستان د ژوند په حواله تاسو په زړه کې د پاکستان د روزګار او د تعلیم او د صحت په حواله سره څه خبرې ګرځي تاسو اوکې دا خبرې ځکه چې دا خبرې شریک شي نو د هغې نه نورې ښې خبرې مخې ته راوځي صحتمندې خبرې مخې ته راوځي او د هغې په برکت باندې د ژوند گاډي چې کوم دی هغه په ډیر ښه طریقې سره په ډیر ښه انداز کې مخکې ځي مونږ او تاسو د هغې نه ګټه اخلو د هغې نه لار اخلو او د هغې په برکت باندې چې کوم دی د ژوند دغه معاملات چې کوم دی نوې لارې ټاکل کیږي او نوې فیصلې او نوې اقدامات کیږي تر څو پورې چې د دهشتګردۍ ترهګرۍ جنگ دی دا خوشته او د هغې خلاف زموږ سکیورټي ادارې زموږ ریاستي ادارې ښه ټینګې ولاړې دي او ښه ټیک ټاک کاروایانې کوي او د هغې نتیجې هم زموږ ستاسو مخې ته بله ډېره اهمه او غټه خبره چې هغه زموږ ډیپټي پرایم منسټر چې کوم دی اسحاق ډار صاحب هغه تېرو ورځو کې کابل ته لاړو هغلته کې د تجارت خبرې خو وشوې لارې د پرانستلو خبرې هم وشوې کومې چې ډېرې زیاتې ښې وي او ډېرې ضروري وي او هغلته کې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ د واقعیاتو د هغې د مخې نیوي او د افغانستان ځمکه د نه استعمالېدو یقین دهاني اخیستل دا ټولې هغه خبرې دي چې دهشتګردي ترهګري دا په یو کور کې یا په یو محله کې یا په یو ځای کې یا په یو ښار کې نه ټینګېږي دا خورېږي دا داسې جراثیم دي چې دا ډېر په تیزۍ سره خورېږي نو د دې نه نورې علاقې او نور ځایونه چې کوم دی هغه متاثره کېږي او که نه د یو ځای نه په ملک باندې په وطن باندې په خلکو باندې په ادارو باندې په پوسټونو باندې حملې کېږي نو تر ډېره وخته پورې بیا بني ادم چپ نشي پاتې کېدی د هغې ریټیلیشن ډېر زیات ضروري شي رد عمل ورکول هم چې کوم دی بیا ضروري وي او پاکستان چې کله هم کړي دي نو ډېرې ښې نتیجې راوتې دي خو کمې نتیجې چې د خبرو اترو نه راوځي او کمې خبرې اترې چې د ښه نیت سره وشي او د خلکو په مفاد کې وشي هغه د ټولو نه بهترینې وي د ټولو نه ښه وي اسانې وي سهل وي او د هغې ګټې چې کومې دي هغه تر ډېره وخته پورې قایمې وي نو د افغانستان چې څومره هم اعلی حکام دي او په حکومت کې ناست خلک دي یا د هغې نور مشران دي هغوی په ډېر ښه طریقې سره د خپل ملک موقف هم پیش کو کم چې ورته مشکلات او تکالیف و د هغې د رفع کولو دپاره هم درخواست وکړو چې کم په موقع باندې منظور شو څه باندې د کار کولو یقین دهاني ورکړو چې ټولو نه پکې ضروري خبره دا وشوه چې افغانان به په عزت او احترام سره واپس ځي او دا د مخکې د شروع نه دا خبره ده ټیک ده ځنې اکا دوکا واقعیات په زموږ په وطن کې یا په موږ سره په ګاونډۍ صوبه کې داسې وشو چې هغه د افغانانو د شان برابر خبره نه وي یا د مهاجرینو د شان برابر خبره نه وي خو دا اکا دوکا واقعیات په هر اداره کې داسې خلک وي په افغانستان کې په بدلته کې په امریکا او په روس کې داسې خلک شته خو دا خبره خده چې دا خلک په خپل مال اسباب ځان سره وړي شي خپل جایداد د خپل پراپرټي ټولي کیسې کولی شي او موږ غواړو چې دی په عزت او احترام سره واپس راشي په لیکره سره څوک موجود دي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام شاکر الله صاحب په خیر علي شاکر الله صاحب څنګه علي جی ګل صاحب څنګه امید لرم چې خبر وخت ساتي څنګه شکر د الله کرم د تاسو خیر جی ټیک ټاک ای الله کرم دې تاسو دعاګانې صبر اته وای جی د تازه ترين صورتحال ته لګ بیان کې د سونو پښتونخوا اوریدونکو ته کنه جی
پرون خو سرجی چې کوم سیمینار وشو کنه جی او نو هغه چې کوم دلته صحافي حضراتي هغه کا د جنوبي اپر وزیرستان دی بلور وزیرستان دی او د بنو او کدا ضلع کرک ناراغلی وکنه خجی نو دغه ټول جنوبي اضلاع هم تقریبا صورتحال یو دی د انفارمیشن د جرنالیزم جی او د دې کوم ستونزې دي جی نو هغه کې چې کوم سیشن وشوي دوه سیشن وي چې هغه سیمینار په دوه سیشن مشتمل وي او نامان استحکام بل فیک نیوز ریپورټینګ مسائل خجی او بل چې کوم سیشن هغه سوشل میډیا چیلنجز او کوم چې جدید ډیجیټل ټیکنالوژي د میډیا کې کنه صحیح کوم یو صحافي خپل هم کولای شي چې لاګ دلاري او د خپل یوټیوب د چینل د لارې خپل هم انکم هم کولای شي او هغه چې کوم طریقه کار دي د بدقسمتي دغه چې دغه علاقې چې کوم صحافیان دي هغه د داسې ټریننګونو یا د سیمینارز نه اکثر محرومه پاتې شوی دي نه پاتې شوی دي د چې کوم ډیس انفارمیشن دي میس انفارمیشن دي یا فیک نیوز دي د کې هم لکه فرق هر یو صحافي ته ګرانه خبره شي ځکه چې هر یو بقاعده جرنالیزم نه دی کړی بقاعده د میډیا ډیګري هولډر نه دي او غا راغلي دي میډیا راغلي دي نو د ډېر لکه او دغه نه علاوه چې کوم سټوډنټس راغلي وي راغلي د علاقې چې کوم نوجوانان راغلي وي سوشل میډیا اکټیویسټ راغلي وي یا میډیا باندې چې کوم ډېر خلک اکټیو دي هغه هم یو خدای سیمینار خوند دا و چې په دې کې ډېر صفا او کول کر پښتنې وشولې څوک د پښتنې نه مننه کړو په شا باندې دا رغ نه وشو چې یاره ته دا پوښتنه ما کوه هر چا ته د کرپي متعلق وا کا امن او امان متعلق وا کدلته د سکیورټي فورسز کوم کردار دی رول دی کده میډیا متعلق وا بیا صحافیانو د دغه جنوبي اضلاع د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان د بنو دا هم شکایتونه وکړل چې اکثر زمونږ نیوز چې کوم دی هغه مین سټریم میډیا کې نه لګي نو مونږ ډېر په خوري سره یو ریپورت جوړ کو کوم شی چې یو سړی تخلیقي هغه ته ګران ظاهره ده بالکل هم داسې ده هغه ریپورت ته انتظار چې زما ریپورت به وچلېږي خو د قسمتي خبره ده چې دا زه ور نکړی شي جی ځای ور نه کړی شي نو په دې باندې هم خبرې اترې وشولې دي نه علاوه د دې سره د ټریننګ هم مثال کې چراتلون کې به کوم چې پینل ته راغلي وو کا هغه ټول سینیئر صحافیان وی کا اکیل یوسفزئی صاحب وو کا حسن خان صاحب وو کا افتخار فردوس وو کا ارشد عزیز ملک جی نو هغه دا هم چې مونږ به ولنټیرلی ټریننګ ته هیڅ قسمه بغیر به مقصد مونږ تیار یو چې د صحافیانو ته ټریننګ ورکړل شي نو کېدای شي په راتلونکي کې د صحافیانو ته جدید ټرمینالوژیز ټیکنالوژیز او کوم کې چیلنجز دي او کوم مثال کې په داخله کې یو نوې د میډیا رول را روان دي هغه خاص تر سوشل میډیا هغه متحرک شي واړه سکرین ته ټوله میډیا راغله شکر الله صاحب یو بل ډیره مزیدار خبره په دې سیمینار کې موږ نو کړی چې ډیر ویل ګیدرډ سیمینار د دنیا خلک پکې ناسو ډیر لوی حال او پغې کې بالکل ډک او بیا پکې دا خبره چې مشران ځوانان زنانه افسران عام خلک صحافیان او د مقامی خلک دا ټول په دې کې شریک تاسو څنګه غواړئ چې دغه ماحول باندې د دې سیمینار څه اثر دی او د دې سیمینار د خلکو دغه ځای نه ځان سره څه توخی راوړي بالکل کوم دا وایي چې په دې کې د هر مکتب فکر خلق ناس جی سټوډنټس ناراواله تر جرنالستانو پر د پریس کلب چې کوم صدور دي تر هغه پورې خلق په دې کې ناس وسره چې کوم د چیرمنان دي لوکل باډي ګورنمنت کوم کونسلران دي چې تحصیل چیرمن دا هم پکې راغلي وو هغه هم پکې خپل ستونزې مخې تراوړلې دې قسم سیمینار د شمالي وزیرستان د لپاره ځانګړتیا او د نورو د متلکه چې کوم زموږ ډیسټریکټ دی لکه بنو شو لکه مروت شو کرک شو جنوبي وزیرستان شو دغه ټول لپاره دغه یو فائدہ مخې ته راوړله چې څنګه د میډیا پرولز او د دې چې کوم میس انفارمیشن ډیس انفارمیشن فیک نیوز او کوم چیلنجز دي د هر یو صحافي د ځان سره څنګه داسې معلومات یوړل چې هغه د فیلډ ریپورټینګ کې په خپل کار باندې راوستل شي شکر الله صاحب ډیر خوند یو کو او ډیر تفصیلی تاسو جوابونه راکړل خو دا پروګرام وخت چون کې سر ته رسیږي نو ان شاء الله ژوند بیا به غنیګو سره د وخت را کولو د خبرو خشته خبرو کولو ډیر مننه عزتمند اوسئ آباد اوسئ جی مهرباني جی
جی قدرمنو کتونکو دا زموږ د نن پروګرام بولو پاکستان تر بل پروګرام هم پلوي الله سپارم د خپل غیر چاپیره خلکو خیال ساتئ.